الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين مخي جملي خبري او دلتا الله پاک جمله انشائیه ذکر کی جمله انشائیه نو دیتا عطف القصه على القصه وی عطف القصه على القصه تاسو په کتابونو کې دیتا وی عطف جمل متعدده على جمل متعدده بلا لحاظ الاخباريه والانشائيه نو لحاظ د اخباریت او د انشائیت پکې نشته. وبشر الذين امنوا الله پاک فرمایي زیره ورکاږي کسانو ته چې ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کی وعملوا الصالحات. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا عملوا الصالحات معنا داسی کی چې اخلص الاعمال فخفل اعمال کی اخلاص کی. جمهور مفسرین فرمای حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه فرمای چې عمل صالح دیته وي چې څلور شیان پکې وي یو علم بل نیت بل صبر بل اخلاص. د دې څلور شیانو مجموعه دیته ویل شي عمل صالحات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات کی د محققین علماء او متکلمین د مذهب تایید ده چې عمل صالح دا په ایمان کې نه داخل. ایمان یوازې عبارت ده د تصدیق او د منلو نه او اقرار لسانی چې د شرط ده د لپاره د اجرا د احکام او عمل صالح دا په ایمان کې داخل نه ده بلکې خارج شه ده. وعملوا الصالحات نګوره د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تغییر وي د دې وجنه د ایمان او د عمل صالح په مابین کې تغییر دی. ان لهم جنات چې د دوی لپاره باغونه دي جنات باغونه دي تجری دا تجری صفت د لپاره د جنات دی په اعتبار د ذات او دا ورسته کلم رزقوا دا صفت د لپاره د جنت دی په اعتبار د سکانو دو صفت ورته ذکر کیږي. په اعتبار د ذات د جنت سره صفت دا دی چې تجری من تحتها الانهار روان به د دې لاندې ویلي من تحتها یعنی من تحت اشجارها د دې د ونو لاندې به ویلي رواني. کلما رزقوا کلما دا صفت د پاره د جنت دی په اعتبار د سکانو په اعتبار د اوسیدونکو. کلما ظرف دی منصوب دی په قالو باندې دا ورسته قالو هذا الذي دوی دا وینا کله کړي و دا ورسته قالو د دې وینا زمانہ دادا چې کلما رزقوا کله به چې دوی ته رزق ورکړي شو من هذا د جنت نام من ثمرتين د میوه د جنت نام رزقا دا ورسته رزقا مفعول به د په معنا د مرزوقا. کلما رزقوا مرزوقا دا رزقا د رزقو د پر مفعول به دی چې کله به دوی ته ورکړي شو یو مرزوق یو ورکړي شوی شی په حال کون د دې ورکړې شوی شي کې منها چې دا به د میوه د جنت نو دا منها د رزقا نه به حال واقع شوی دی. رزقا او یا رزقا مفعول مطلق دی د رزقو د پاره رزقو رزقا کې دا تنوین د تنویع د پاره دی یعنی نوعا لذیذا یو خوندور رزق به دوی ته ورکړې شو نو قالو دوی به ویل هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه رزق دی رزقنا من قبل چې موږ ته مخکې په دنیا کې راکړی شوی یعنی اعطنا من قبل چې موږ ته په دنیا کې مخکې راکړی شوی. نو صحابه کرام د دې معنا داسې کوي چې دوی ته الله پاک یو رزق ورکړي نوی رزق نو دا به پران کې د مخکینی رزق سره یو شی وي نو دوی به وایي چې دا خو هغه رزق دی چې مخکې موږ ته راکړی شوی و اوتو به متشابها و اوتو صيغه د مجهول ده یعنی یأتی الولدان والخدم دا غلامان او خادمان به راتللو کې په دې رزق باندې دا ولدان او خدم چې د اوتو د پر فاعل دی دا حذف کړي شو صيغه د مجهول شو لشهرته هی ضمیر مرزوق تراجه ده و اوتو به راتلل بو کړي شي دوی ته په دې مرزوق باندې متشابها چې دا به متشابه وي د مخکینی رزق سره لونن لا تعمل مخکې چې دوی ته کوم رزق په جنت کې راوړیو او وروسته چې ورته کوم رزق راوړیو نو دا وروستنی رزق به د مخکینی رزق سره مشابه وي طعمن لونن لا طعمن رنګ کې به ورسره یو شی وي او خوند کې به ورسره یو شی نه وي.
ولهم فيها ازواج مطهره یو بل معنی علماء داسي کوي چې دوی به وي هاذا الذي یعنی هاذا جزاء الاعمال الذي دا جزاء د هغه اعمالو ده رزقنا من قبل یعنی امرنا من قبل في الدنيا چې دا هغه امر دا هغه اعمال او امر مخکې مونږ ته په دنیا کې شوی و اوتو به متشابها راتل بو کړی شي دوی ته په دې رزق باندې متشابها یعنی موافقا لاعمالهم چې د دوی د اعمال سره بالکل موافقي هغه مخکنی ترجمه چې داغه د صحابه کرامو نه را نقل ده ولهم فيها او د دوی لپاره به وي په دې جنت کې ازواج مطهره داسي بیبیانی مطهره چې پاکي بوي من الحيض والنفاس والدنوسه د حیض نه بم پاکي وي د نفاس نه بم پاکي وي او د نور خیرو نه بم پاکي وي دا على حد صغر جسم البعوزه داسي مثال ده صغر جسم البعوزه اغه الله لره پاکي ده چې د ماشي جسم وړو کې کړو صغر جسم البعوزه د ماشي جسم وړو کې کړو دا مطلب نه چې اول غټو او به وړو کې کړو مطلب دا چې د اول نه وړو کې پیدا کړو ضيق فم البير د کوی خله څنګه کا دا مطلب نه چې اولی کولاو جوړ کا به څنګه کا بلکې څنګه جوړ کا نو دلته هم دا چې دا ازواج مطهره پاکي کړې شوی وي دا چې نه چې اول خیری نه وي بیا پاکي کړې شي هم دا چې پاکي الله پیدا کړی لکه صغر جسم البعوزه ازواج مطهره وهم فيها خالدون الله پاک فرمای دوی په دې دنیا کې خالدون د همیشه د پاره نه وهم فيها دوی په دې جنت کې خالدون یعنی لا يخرجون د جنت نه بنوځي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه په دې کې اثبات رسالت الله عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په دې آیات کریمه کې فرمایي د دې ربط اول درته د ما قبل سره ذکر کوم مخکې الله پاک کمال د کتاب ذکر کړو د کمال د کتاب د پاره دلیل ذکر کړو په ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا باندې اوس په دې کمال د کتاب باندې اعتراض چې کدا کامل کتاب وینو په دې کې به د ماشو او د مچانو مثالونه نه وي حالانکه په دې کې د ماشو او د مچانو مثالونه دي نو الله پاک په دې کې ورته جواب ورکړي چې مثال د ممثل سره مطابقي د ممثل د حال سره مطابقت نه ضروري یو ممثل دی الله پاک دی او قران دی دا مثال بیانون کې دی یو ممثل دی چې د چا لپاره مثال بیان کړی دی نو مثال خو د ممثل سره مطابقي نو د خصیص شی لپاره به خصیص شی په مثال کې پیش کړي او د عظیم شی لپاره به عظیم شی په مثال کې پیش کړي دوی په کمال د کتاب اعتراض کولو عبد الله ابن عباس فرمای نزلت فی اليهود دا آیات کریمه د يهودو په باره کې نازل شو لما ضرب الله الامثال في كتابه بالعنكبوت والذباب وغيره چې کله الله پاک په قران کریم کې کله د عنکبوت مثال ذکر کړي کله د مچ مثال ذکر کړي نو دوی اعتراض وکړو چې د قضا کامل کتاب وینو د دې شیانو مثالونه به پکې نه نو الله پاک فرمایي چې مثال د ممثل سره مطابقي د ممثل سره نه مطابق نو د خصیص شه د لپاره خصیص مثالونه ذکر کولې شي دویم ربطي داسې ذکر کا چې ان الله لا يستحي لا تجعلوا لله اندادا سره تعلق ورکا یعنی ان الله لا يستحي ان يضرب لهذا الانداد مثالا الله پاک نه پریدي چې دا کوم مقابلین بوتان چې تاسو د الله سره شریکان ګرځوي چې د دې لپاره الله مثال ذکر کی نو دا د مثال ذکر کول ورته نه پریدي نو د لا تجعلوا لله اندادا سره تعلق لري او یا دا جواب د دریم د قول د منافقینو نه کله چې الله پاک مثال د منافقانو د لپاره د مستوقد او د صویب ذکر کړو نو چې دا مثالونه الله ذکر کړو نو منافقانو اعتراض وکړو چې دا څنګه عجیب کتاب دی داسې واړه واړه مثالونه پکې بیانېږي نو الله پاک جواب ورکړي چې د وړو کې خصیص ممثل د لپاره خصیص مثال خصیص شی په مثال کې ذکر کیږي بعض علما فرمایي چې دا مثال دی د دنیا د لپاره الله ذکر کړی دی فإن البعوزة تحيا ما جاعت وإذا شبعت ماتت د دنیا مثال د ماشي دی ماشه چې کله وږي نو ژوندې وي او چې کله مړ شي نو کله چې مړ شي نو مړ شي دنیا کې تر څو چې ژوندې تر هغه به وږي کله به مړېږي چې کله به مړېږي چې کله مړ شي ماشه چې مړ شي نو مړ شي نو انسانم به مړېږي الته چې مړ شي نو د دنیا لپاره الله یو مثال ذکر کړي د ماشه نو کافرانو اعتراض وکړو نو الله پاک دې کې ورته جواب ورکړي
ان الله لا یستحی بشک الله پاک چې دی لا یستحی باک نه غني لا یستحی دا لازمی معنا ده باک نه غني ان یضرب مثلا چې بیان کی مثال حقیقی معنا می درته ذکر نه کړ چې حیا نه کوي د دې وجه دا ده چې د حیا خپل حقیقی معنا چې ده انقباض النفس عن القبائح د نفس بندول دي د قبایحونه او دا حقیقی حیا چې ده د جبن او د عفت نه مرکبه ده نو اوس ګوره د حیا په اعتبار د معنی حقیقی الله پاک ته نسبت کول محال دي لدی وجنه مجازي معنا به ترې نه خدای لا یستحی یعنی لا یترکو او یا باک نه غني لیکن روح المانی والا وی چې یو حیا د عبد ده هغه انقباض النفس عن القبائح ته وي او مرکبه د جبن او د عفت نه ده او یو د الله حیا ده د الله حیا چې د بلا کیف ده هغه مرکبه د جبن او د عفت نه ده او دغه تعریف نه دی چې انقباض النفس عن القبائح بلکې د الله په جانب کې چې کوم حیا ده نو هغه یوازې الله ته معلومه ده نو خپل حقیقي معنا ترې نه مراده ده ان الله لا یستحی ان یضرب چې بیان کی ضرب په لغت کې څه ته وایي ایقاع شیء علی شیء یو شی په بل شی باندې داسې وهل دې ته ضرب وایي دلته د یضربو معنا د یذکرو ان یضرب یعنی ان یذکر یو معنی دا ده دویمه معنا د یضرب د یبین ان یبین مثلا دریمه معنا ده ان یدع چې کیدی لکه ضربت علیهم الذلة مقرر شو په دوی باندې ذلت نو یذکر یبین یدع ان یضرب مثلا چې بیان کی الله پاک مثال مثلا ما اسم دې په معنا د شی او په دې ما باندې توصیف د نکری کیږي لمزید الابهام مثلا کې ابهام په ما کې دا زیادت ابهام راغلی یو مثال د مثالونو نه بعود وطن دا صفت د پاره د ما ده دا ما په معنا د شیئن مثلا موصوف ما په معنا د شیئن دا ورته صفت دا ما به موصوف بعود وطن دا ورته صفت نو بعود وطن صفت د پاره د ما ده دا شی ما شی ده او یا بعود وطن بدل ده د دې معنا او یا حذف بیان ده د پاره د دې ما خدا په مذهب د هغه چا چې حذف بیان په نکراتو کې جایز ګڼي مثلا ما بعودة فما فوقها فا معنا ده او عاطفه سره ده او ما فوقها یا هغه چې د دینه اوچتي فاما الذين فما فوقها ده فوقیت فما فوقها فوقیت په دوه قسمه ده فوقیت یو په اعتبار د حجم سره لکه دا د عبد الله بن عباس معنا ده ماشه یا د ماشه نه غټ چې مچ دی نو عبد الله ابن عباس فوقیت په حجم کې راولي نو مثلا ماشه او بعض علما فوقیت په معنا کې راولي یعنی د ماشه نه موړو کې لکه وړو کې میګه فاما الذين امنوا الله پاک فرمای هغه خلک چې ایمان راوړي دي فيعلمون نو هغه په دې پويږي انه الحق من ربهم چې دا مثال چې ده الحق دا حق ده انه الحق دا ان حرف د حروف مشبہ بالفعل نه ده هو اسم ده الحق خبر ده ان سره د اسم او سره د خپل خبر نه قائم مقام د مفعولین او د يعلمون ده او الحق کدا تعریف د قصر د پاره ده انه الحق ګوره ما تاسو ته ویلو مخکې چې مبتدا او خبر اسم او خبر دواړه معرفي وي پاږي کې قصر وي خصوص او مقصوري ظلم نو دا حقواله چې دی یوازې تر دې مثال پورې مقصور دی بل شي حق نه دی حالم کې د حق نه په دنیا ډکه ده نو دا به قصر ادعائي وي قصر حقيقي بنئ من ربهم دا خبر بعد الخبر دی دا انه دا پارا انه الحق او انه من ربهم یا حال د ضمیر دا الحقنا او یا د منزل پورې تعلق ورکا انه منزل من ربهم په ذکر درب کې دی خبرې ته اشاره ده چې دا ضرب المثل دا د دوی تربیت ده واما الذين كفروا الله پاک فرمایا غ خلق چې غوي کافران دي فيقولون نو اغوي وای ماذا اراد الله بهذا مثلا ماذا اراد الله بهذا مثلا څه مراد کړی دی څه اراده کړی دی الله پاک په دې باندې ازوري مثال د دې ترکیب درته کوم به معنا درته ظاهر شي ماذا اراد الله بهذا مثلا ما استفهامیه ده په موضوع د رفع کې ده بنا بر ابتدایت
په معنا د ایو شیء د ما معنا د ایو شیء ذا په معنا د الذي سره دا ورته خبر ده. اوس په دې اعتراض وکړي چې ما په معنا د ایو شیء مبتدا ده او ذا په معنا د الذي سره دا ورته خبر ده، نو دلته خو خبر معرفه شو او مبتدا نکره شو. نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې په دې کې دا جایز ده چې خبر دی معرفه او مبتدا دی نکره. نو اوس په ترجمه کویږي کنه. ما یعنی ایو شیء څه ده، څه شی ده. ذا یعنی الذي څه شی ده هغه چې الله مراد کړی دی په دې ماشو په مچ باندې. مثلا ازروی مثال اوس په دې پوه شئ. نو ما په معنا د ایو شیء سره دا مبتدا او ذا دا په معنا د الذي سره دا ورته خبر. بعضی علما عکس کوي تاسو وایي ما په معنا د ایو شیء سره دا خبر مقدم او ذا په معنا د الذي سره دا مبتدا مؤخره. نو تقدیر د عبارت هغه داسې لګي الذي اراد الله بهذا هغه چې الله مراد کړی دی په دې ماشو په مچ باندې. مثلا ازروی مثال ما هغه ایو شیء دی، هغه څه شی دی. راجح مذهب پکې دا دی چې ما په معنا د ایو شیء او ذا په معنا د الذي سره دا مبتدا او خبر، یا ما مبتدا او الذي ورته خبر، یا بالعکس دغه پکې اولا معنا ده. دویمه معنا پکې بعضی علما دا ذکر کوي چې ماذا مجموعه مل کر د ماذا دا مفعول د پاره د اراده ده او دا مجموعه په معنا د ایو شیء سره ده. نو تقدیر د عبارت دا ده اراد الله بهذا مثلا ای شیء، الله چې مراد کړی دی په دې مثال باندې هغه څه شی دی. نو ماذا په معنا د ای شیء سره مجموعه مفعول به د پاره د اراده شو. او د استفهام بیا به د استغراب د پاره یا به د استبعاد د پاره یا به د استهزاء د پاره. دویم ترکیب خو ذکر معنا مذکر. دریم ترکیب ما استفهامیه ده او ذا زائد ده. نو تقدیر د عبارت دا ده ما اراد الله بهذا مثلا څه شی مراد کړی دی الله پاک په دې باندې ازروی مثال. ما استفهامیه ذا زائد دا څومره معنا شو. دریم څلورم معنا ماذا دا مجموعه چې دا زائد کا چې ماذا دا مجموعه موصول کا او دا اراد الله بهذا مثلا دا ورته سلکا. نو دا سی وای ماذا یعنی الذي اراد الله بهذا مثلا اما الذين كفروا فيقولون الذي نو دوی وای هغه چې الله مراد کړی دی په دې باندې ازروی مثال چې هغه یدل به کثیرا ويهدي به کثیرا دی. نورې معناګانې پکې شته. هغه اوله معنا اولاد چې ما په معنا د ایو شیء مبتدا او ما په معنا د الذي ورته خبر. ایو شیء الذي اراد الله بهذا مثلا یدل به کثیرا. الله پاک ورته جواب ورکړي په دې کې دوه توجیهات دي. مثلا ازروی مثال ما درته دا معنا ذکر کړه. وجه دا چې مثلا منصوب ده بنا بر تمیز د نسبت الاستغراب نه مشار الیه ده. امام رضی رحمه الله فرمایي چې ان الضمير واسم الاشاره اذا كان مبهمين يجيء التمييز عنهما. اسم اشاره او ضمیر چې کله مبهم نو دا غینه تمیز راتلیش. واذا كان معلومين فالتمييز عن النسبه او چې کله ضمیر او اسم اشاره معلومین وي بیا به تمیز د نسبت نه. نو دلته تمیز د نسبت نه دی. ځم کې دی شي چې مثلا حال کې د اسم د الله نه ماذا اراد الله په حال کون د الله کې مثلا یعنی ممثلا چې مثال بیانون کې دی. یضل به کثیرا. بعض علما فرمایي چې دا کلام د کافرانو دی. یعنی مل مراد بهذا المثل الا ضلاله وهدى. کافرانو ویل چې د دې مثال نه بیانول د الله پاک دا دی چې څوک گمراه کی او چاته هدایت وکي. نو یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا. راجح دا دی چې دا د الله کلام دی. الله گمراه کوي په دې باندې ډیر خلک او هدایت کوي په دې باندې ډیر خلکو ته. د هدایت دوه معناګانې دي. یو د هدایت معنا د بیان او بل د هدایت معنا د توفیق. هدایت چې په معنا د بیان سره شي الله ته منسوبيږي، محمد صلی الله علیه وسلم ته منسوبيږي او امامانو ته منسوبيږي. وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا. امامانو ته د هدایت منسوبيږي، الله پاک ته منسوبيږي، محمد صلی الله علیه وسلم ته منسوبيږي چې په معنا د بیان سره شي. او چې هدایت په معنا د توفیق سره شي نو بیا یوازې الله ته منسوبيږي. نو ويهدي به کثیرا یعنی توفیق
د هدایت ورکړي الله پاک ډیر خلکو ته ور باندې دا به فقط الله ته منسوبيږي انك لا تهدي من احببت د پیغمبر نه چې د کوم هدایت نه شوی دا په معنا د توفیق سره ده یعنی ته چاته توفیق د هدایت نشو ورکولای نور بیان د هدایت کولې يضل به كثيرا يضل ضلالا په دوه قسمه ده یو خلق الضلال ده او یو د ضلال طرف ته ترغیب ورکول دي د ضلال طرف ته ترغیب ورکول شیطان کوي او خلق الضلال الله کوي الله ته چې اضلال منسوب شنو په معنا د خلق الضلال سره وما يضل به دا تزييل ده تزييل تعریف څوک کوي شي تلخیص کې تعقیب جمله بجمله مشتمله على معناه للتوكيد د یوې جملې په بل جمله وروسته ذکر کې دا دویمه جمله د اولې جملې په معنا مشتمله یو د تاکید د پاره ذکر کې دي ته تزييل وایي تعقیب جمله بجمله مشتمله على معناها للتوكيد نو دا تزييل ده وما يضل به او یا جمله معترضه ده په اخر د کلام کې راغله اعتراض کله په اخر د کلام کې راځي یا تکمله د جواب ده الله جواب ورکړو چې د دې مثالونو په وجه اضلال او هدایت کوي نو دلته تکمله د جواب دا چې دلته اضلال ابتداء نه ده بلکې ابقاء ما كان على ما كان ده وما يضل به الا الفاسقين الله پاک اضلال ابتداء نه کړي کافر یو ځلې گمراه شي په خپل الله به په دې گمراهي ورکړي دي نو دا اضلال بقاء ده او هدایت ابتداء ده نو دا چې نه دی ویلي چې وما يضل به الا الفاسقين وما يهدي به الا المؤمنين وما يهدي به الا المؤمنين نه دی ویل وجه دا چې هدایت ابتداء ده او اضلال چې ده بقاء ده جزاء ده وما يضل به الا الفاسقين الله پاک نه بلاری کوي ور باندې مگر فاسقین مفعول د پاره د یضل ده او یا الا الفاسقين دا استثناء د مفعول ورته حذف ده وما يضل به احدا الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه د فاسقين تعریف الله پاک کوي فاسقان هغه خلق دي الذين په محل د نسب کې ده منصوب ده وجه د نسب څه ده صفت د پاره د فاسقین ده الفاسقین الذين دویمه وجه د نسب ده مفعول د پاره د اعظم ده اعظم الفاسقین الذين الله پاک فرمایي ز مزمت بیانون د فاسقینو الذين يظنون اعظم الذين ينقضون عهد الله مفعول به د پاره د اعظم ده یا مرفوع ده بنابر ابتدایت الذين او خبر ورته اولئک هم الخاسرون ده نو تقدیر دا ده چې الذين ينقضون عهد الله هغه چې د الله عهد ماتي اولئک هم الخاسرون دا خلک چې دي دا تاوانیان دي نو الذين ينقضون عهد الله هغه خلک چې هغه ماتي عهد الله د الله عهد یو وعد ده بل عهد ده وعد اخبار بايصال الخير في المستقبل اخبار بايصال الخير في المستقبل لکه زستا سره وعده وکم چې سبا ته بزتا 10 روپۍ درکوم نه دا اخبار بايصال الخير في المستقبل دي توعد وي عهد توي الموافقه بين الاثنين موافقه معاهده د دوه کسو په مابین کې وعید او اعاد چې ده اخبار بايصال الشر في المستقبل توي نو یو وعد ده بل عهد ده بل وعید او اعاد ده د درې وړو بیان مې درته وکړو د عهد او د وعد په مابین کې فرق ده چې وعد د یو جانب نه وي او عهد د دواړو جانبینو نه وي په حکم کې فرق ده چې په وعد باندې وفا سنت ده او خلاف د وعدین مکروه تنزیهی ده او ایفا په عهد باندې واجب ده او خلاف د عهد نه حرام ده الله پاک فرمای ان العهد كان مسؤولا دا شنو ان الوعد كان مسؤولا دارنګ الله پاک فرمای اوفوا بالعقود دا شنو چې اوفوا بالوعود نو په وعده باندې وفا سنت ده او مخالفت مکروه تنزیهی ده په عهد باندې وفا واجب ده مخالفت مکروه تحریمی ده نو الذين ينقضون عهد الله دا الله سره موږ عهد کړو دا عهد موږ د الله سره څنګه کړو ګوره د عهد نه مراد ما اخذ من جهه العقل د عقل په اعتبار الله زموږ وعده خستوا الله زموږ سره وعده کړی و موږ د الله سره کړی و نو د عقل په اعتبار دا چې الله موږ ته دلایل قائم کړو موږ عقلا د الله په دلایلو کې سوچ وکړو نو دا د جانبینو نه وعده شو د جانبینو نه موافقت شو
چې موږ به الله ستاسو عبادت کوو، الله به زموږ تربیت کوي، موږ ته به جنت راکوي. نو دغه عهد عقلا مراد دی. پوه شو که نه؟ د الله د طرف نه نسب د دلایلو دی، زموږ د طرف نه فکر دی په دلایلو کې. او بعضې علما فرمایي چې عهد الله نه مراد هغه عهد دی چې الله پاک د تیرو پیغمبرانو نه اخیستی و. تیرو پیغمبرانو نه الله داسې وعد اخیستی او داسې عهد چې کله نبی اخر زمان محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث شو نو تاسو به ورباندې ایمان راوړئ. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه چې دوی ماتوي د الله عهد. نقض څه ته وایي؟ نقض پړلو ته وایي. پړل پښتو کې ورته پړل وایي. فسخ الترکیبي پړل ورته وایي کنه، یو شی چې تاو وي او تی کولاو کې. فسخ الترکیبي یعنی پړل. دلته نقض العهد د وعدې ماتول ذکر د سپړلو دی، مراد ترېنه د وعدې ماتول دي. استعاره بالکنایه ده، نه استعاره مصرحه ده او یا استعاره بالکنایه جوړه کړه. عهد مشابه د پړي سره دی، تشبیه مضمره فی النفس استعاره بالکنایه ده. او لازم د پړي سره ينقضون ده، نو دا استعاره تخیلیه ده. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، دوی ماتوي د الله عهد من بعد ميثاقه. هي ضمیر عهد تراجع ده، ورسته د مضبوطوالي د عهد نه. یو ځل عهد وکړو بیا یې مضبوطم کړو. په څه یې مضبوط کړو؟ د قرآن په آیتونو یې مضبوط کړو، په آسماني کتابونو یې مضبوط کړو، په قبلولو یې مضبوط کړو. عهد یې وکړو بیا قبول کړو، عهد یې وکړو بیا د الله په کتابونو نورم تایید راوړو. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، ويقطعون او دوی قطع کوي ما هغه څه امر الله به چې الله په هغې باندې امر کړی دی. هغه ما څه شی دی؟ ان یوصل، دا بدل د معنا دی. ما عبارت دی د ان یوصلنا، ويقطعون دوی قطع کوي ما، دا ما څه شی دی؟ ان یوصل. صحیح شو؟ ان یوصل چې دی عبارت د معنا دی، دوی قطع کوي ما هغه څه، هغه ما عبارت د ان یوصلنا دی. او یا د ان یوصل بدل دی د امر الله به کې د دیهینا. دوی قطع کوي ما هغه څه امر الله چې الله امر کړی دی به په دې ما باندې. هغه هیڅ شی دی ان یوصل چې هغه وصل کول دی، یعنی ان یوصل القول بالعمل، چې دوی د قول د عمل سره وصل کی. دوی قول د عمل سره نه وصل کولو، وینا به یو قسم او عمل به بل قسم. قالوا ولم يعملوا، نو الله ورته امر کړو ان یوصل، یعنی ان یوصل القول بالعمل، چې قول د عمل سره وصل کوي، دوی نه وصل کوي. دویم ان یوصل دوی ته امر کړی شوی ان یوصل چې دوی وصل کی التصدیق بجميع الانبیاء، د خپل تصدیق د ټولو پیغمبرانو پورې وصل کی، یعنی خپل تصدیق د پاره ټول پیغمبران مصدق به کی. دوی ته دا امر شوی ان یوصل چې دوی وصل کی. څه شی وصل کی؟ تصدیق. د چا پسې وصل کی؟ د ټولو پیغمبرانو پسې. یعنی دوی ته دا امر شوی چې د ټولو پیغمبرانو تصدیق وکړي. نو دوی د ټولو پیغمبرانو تصدیق ونه کړو، د بعضو تکذیب وکړو. درېمه توجیه درته ذکر کوم. ان یوصل دوی ته امر شوی چې وصل کی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو پیغمبرانو سره. لکه په نورو پیغمبرانو چې تصدیق شته، نو په محمد صلی الله علیه وسلم هم تصدیق وکړي. دوی په نورو پیغمبرانو تصدیق کولو، په محمد صلی الله علیه وسلم تکذیب کولو. څلورمه معنا ان یوصل د وصل نه رحم او قرابت مراد ده. الله دوی ته امر کړو چې دوی وصل کی خپلوي، او دوی د خپلوي قطع کوله. مړ او ژوندې مې در سره بس دی، د پښتو کې همداسې مسله ان یوصل ويفسدون في الارض. په دې ټولو کې راجحه ترجمه څه ده؟ راجحه ترجمه در تاخير کې ذکر کوم. دوی قطع کوله ما هغه څه امر الله به چې الله پاغي باندې امر کړو. هغه څه شی دی؟ ان یوصل ما یوجب قطعه قطع الوصله مع الله. ان یوصل چې دوی دی وصل کی. څه شی دی وصل کی؟ هر هغه شی دی وصل کی چې داغي قطع د الله سره قطع راولي. چې هغه قطع کینو د الله سره دې قطع راځي. چې ته داغي سره بایکاټ وکینو د الله سره دې بایکاټ راځي. هغه کې دا ټول شیان داخل. ويفسدون في الارض، او دوی فساد کوي پزمکه کې. فساد پزمکه کې څنګه کوي؟ بقطع طريق من يريد الهجرة،
چا به چې اراده د هجرت لرله هغوی ته به یې لاره نیوله. نو دا یو فساد په ځمکه کې و. دویم فساد په ځمکه کې دا و چې دوی به ګناهونه کول، متعدي ګناهونه چې دي دا په ځمکه کې فساد دی. اولئک هم الخاسرون، الله پاک فرمایي دا خلک چې دي هم الخاسرون، دوی تاوانیان دي. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. الله پاک فرمایي کیف تکفرون بالله، دلته الله پاک اثبات التوحید مقرر کړو ځکه دا ډیره مهتم بشانه مسله وه. کیف اسم ظرف دی، کیف تکفرون بالله بعضی علما فرمایي چې دا اسم ظرف دی نو په محل د نصب کې دی، او بعضی علما فرمایي چې نه ظرف نه دی، غیر ظرف دی، په محل د رفع کې دی. نو کیف تکفرون بالله، الله پاک فرمایي څنګه تاسو کافران کیږئ په الله پاک باندې. وکنتم امواتا، دا حال په تقدیر د قدر، حال دا چې تاسو مړوي، امواتا یعنی معدومون اولا، دا اول نه وای. فاحیاکم یعنی خلقکم، به تاسو پیدا کړی په دې دنیا کې. ثم یمیتکم، بیا به تاسو مړ کی بالموت المعهود فی دار الدنیا، دا معهود مرګ چې کوم په دنیا کې لري په دې مرګ به مړ کی. ثم یحییکم، بیا به تاسو را ژوندي کی، یعنی یبعثکم یوم القیامت، د قیامت په ورځ به بیا را ژوندي کی. دا د مماتیانو د دې آیات نه استدلال کوي. مماتیانو قبر کې ژوند نشته، قبر کې د ژوند نه مماتیان خو پیژنئ، قبر کې د ژوند نه چې څوک منکر دي ته مماتی وایي. الله په قرآن کریم کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس سکون کې د مرګ ده، نو مرګ یوه ذائقه ده. مماتیان پنځپیریان وایي چې نه مرګ ذائقه نه ده، مرګ دایمي شی دی چې کله ته مړ شوې نو همداسې مړ به یې تر څو چې اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې پوکوي تر هغې پورې به مړې. او الله پاک فرمایي چې نه مرګ یوه ذائقه ده چې دا دې وڅکله او نور قبر ته لاړې نو نکیر و منکر به راشي قبر کې به دې کښېني، درته به وایي من ربک وما دینک ومن نبیک، چې سوال او جواب کې کامیاب شي بیا به درته وایي نیم وده شه، وده ژوندی وي. نو قبر کې زندگی، دا د قبر ژوند دی. نو پنځپیریان وایي د قبر ژوند نشته، وایي ځکه په دې آیات کې الله پاک دوه مرګ ذکر کړي دي او دوه حیاته، نو دا د قبر حیات پکې نشته. ګوره کنتم امواتا، تاسو اول معدومون وای، اولا اول نه وای، دا یو موت. فاحیاکم، به تاسو څه کړی شاباسي را ژوندي کړی، دنیا کې را پیدا کړی، دا یو ژوند شو. ثم یمیتکم، بیا به تاسو مړ کی بالموت المعهود فی الدنیا، دا معهود مرګ باندې مو په دنیا کې مړ کی، بیا به کله را ژوندي کوي. ثم یحییکم، بیا به د قیامت په ورځ را ژوندي کوي. نو د قیامت نه مخکې ژوند نشته، یعنی په قبر کې ژوند نشته. مماتیان داسې، لیکن تاسو ورته ووایئ چې په دې کې خو د مور د ګېډې ژوند هم رانغلو، نو د مور د ګېډې ژوند خو تم مني، مماتي مني، دا د مور د ګېډې ژوند دا خو په دې کې رانغلو، حالانکه هغه خو محسوس دی. نو هغه به په کوم کې داخله، نو هغه وایي هغه فاحیاکم کې داخل دی. فاحیاکم نه دنیوي ژوند مراد دی که نه؟ نو یو د دنیا ژوند دی، یو د دنیا د ژوند لپاره مقدمه ده چې د مور د ګېډې ژوند دی. دا د مور د ګېډې ژوند دا د دنیا د ژوند لپاره مقدمه ده. نو پنځپیریانو دلته جواب وکړو، نو موږ هم همداسې جواب کوو چې ثم یحییکم د قیامت د ژوند لپاره د قبر ژوند مقدمه ده. نو د قبر ژوند دا په دې دویم یحییکم کې داخل دی، لکه د مور د ګېډې ژوند چې تا په اول احیاکم کې داخل کړي. دو حیات الله ذکر کړي دي، حالانکه حیاتونه څلور دي، یو د مور د ګېډې د ژوند حیات دی، یو د قبر حیات دی. د مور د ګېډې ژوند چې دی مماتي په اول احیاکم کې داخلي، موږ هم داخلو. نو د قبر حیات په دې دویم یحییکم کې داخل دی. پوه شوئ؟ فاحیاکم ثم یمیتکم، د پنځپیریانو یو مشر دی دغه نومېږي احمد سعید ملتانی، بیا کافر شوی دی. خو هغه وایي پیغمبر علیه السلام خو 3 کاله ژوندی و، 3 کاله عمر و. که یو سړی وایي چې د پیغمبر علیه السلام عمر 4 کاله دی، هغه کافر دی، یا 15 کاله دی، یا 80 کاله دی، نو دا سړی کافر کیږي. نو وایي دا اهل سنت والجماعت د حیاتین چې دي دوی خو 1400 کلن کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم 1400 کاله کیږي چې په قبر کې ژوندی دی، نو دا خو 1400 کلن. نو زه د احمد سعید ملتانی ته وایم چې پیغمبر علیه السلام 18 کلن و که نه، هغه د مور په ګېډه کې چې 9 میاشتې تېرې کړې وي،
دا خو نه میاشتې د پاسه 3 کلن شو، نه میاشتې د پاسه 3 کلن. او کته وای چې د مور د ګیډې ژوند په دې حساب کې نه دی داخل، نو د قبر ژوند هم په دې 3 کالو کې نه دی داخل. د قبر ژوند ځان ته دی، دا 3 کاله د دې دارو دنیا د ژوند حساب دی. د مور د ګیډې ژوند په کې نه حسابېږي او د قبر ژوند هغه ځان ته حساب لري. دا یو معنا. دویمه معنا کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم، وکنتم امواتا یعنی نطفا، تاسو نطفی وای، منی وای، د منی په شکل کې وای. فاحیاکم بیا الله تاسو کې روح واچولو، ثم یمیتکم بیا بم په دې موت معهود فی دار الدنیا په دې مرګ باندې مړ کی، ثم یحییکم بیا بم راژوندي کی، ثم الیه ترجعون بیا به الله ته په قیامت کې راځي کیږي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، دا د ما قبل د پاره دلیل دی. الله د حشر د پاره دعوه وکړه چې قیامت کې به الله ستاسو حشر کوي، او دا حشر الله ته ډیر اسانه دی ځکه هو الذي الله غزاد خلق لكم ما في الارض جميعا، چې پیدا کړی ستاسو د پاره. خلق لكم لام د نفع د پاره دی، یعنی خلق لنفعکم. ما في الارض ما د تعمیم د پاره دی، یعنی جميع ما في الارض، ټول هغه چې په دې ځمکه کې دي الله دا پیدا کړی. جميعا حال مؤکده ده د کلمې د معنا. ما فی الارض چې ده جميعا حال دا چې دا ټول ده، د ضمیر د لکم نه حال نه ګرځو. خلق لكم وجه دا ده چې خلق لكم ولا يجعل حالا من ضمیر لكم لانه لتعداد النعم لا المنعم عليهم. ما فی الارض جميعا دلته د نعمتونو بیان دی، د منعم علیهم بیان نه دی، او لکم کې د منعم علیهم بیان دی. یعنی نعمت د منعم علیهم نه حال مگر زوا، بلکې نعمت د نعمت نه حال کا. نو جميعا د ما نه حال کا، ما نعمت دی، جميعا نعمت دی. ثم استوى الى السماء، بیا الله پاک متوجه شو اسمان ته. فسواهن 7 سماوات، نو الله پاک برابر کړو و اسمانونه پیدا کړو. وهو والارض بعد ذلك اعتراض درته کوم دی آیات کریمه کې راغله چې اول الله زمکه پیدا کړ او د اسمان ته متوجه شو. فسواهن 7 سماوات، اسمانونه رسته پیدا کړ. او په بل آیات کې الله پاک فرمایي والارض بعد ذلك دحاها، والارض بعد ذلك دحاها، د اسمان زمکه ورسته هواره کړی ده. نو ګوره یو هوارول دی، یو پیدا کول دی. پیدا کول د زمکه مخکې دي، خو هوارول به د اسمان نه ورسته شوی دي. فسواهن 7 سماوات، الله هوار کړ، برابر کړ و اسمانونه. سواهن ضمیر چاته راځي ده؟ ورسته 7 سماوات ته. 7 سماوات د هن ضمیر نه بدل ده، او ازمار چې قبل ذکر شي 5 ځایو کې روا ده. د رب په ضمیر کې هم د نعمه حکم داده. درېمه تنازع ده، څلورم ضمیر شان ده. پنځم هغه ضمیر دی چې مبدل وي د ظاهره. هن مبدل منه ده، 7 سماوات دا ورته بدل ده. بدل او مبدل منه کې ازمار قبل ذکر جائزي. فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، الله په هر شي باندې عالم دی. مخکې ان الله على كل شيء کې شنه ممکن مرادو، دلته به عام شی مرادي، ممکني که ممتنع بالذات که ممتنع بالغير. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك یاد که هغه وخت قال ربك چې فرمایل ستا رب للملائکة ملائکته اسجدوا لآدم، تاسو سجدو. وإذ قال ربك للملائکة یاد که هغه وخت چې فرمایل ستا رب للملائکة ملائکته إني جاعل في الأرض خليفة، چې زه پیدا کوونکی یم په دې ځمکه کې د یو خلیفه. ګوره الله پاک ملائکو ته وفرمایل چې زه په دې ځمکه کې خلیفه پیدا کوم. ملائکو ته ولې وفرمایل؟ تعلیما للمشاوره، ما تا ته تعلیم د مشورې راکړي چې الله پاک ګوره ملائکو سره مشوره وکړه، کني مشورې ته ضرورت هم نو ما ته به ضرور کارونه په مشوره باندې کوم. نو تعلیما للمشاوره. دویم تعظیما لشان المجعول، دا کم مخلوق چې پیدا کیږي آدم علیه السلام دا ډیر عظیم مخلوق، نو د تعظیم د بیانولو د پاره، د عظمت د بیانولو د پاره الله پاک د مخکنه ملائکه سره مشوره وکړه. تعظیما لشان المجعول. دریم اراده تعریف آدم علیه السلام، د آدم علیه السلام تعریف مقصدو
ملائکو ته د آدم علیه السلام تعریف کولو. د آدم علیه السلام تعریف داري چې دا به د الله خلیفہ په ځمکه کې. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ چې او فرمایل ستاره به ملائکو ته للملائکة الناس کې مې درته ویلي چې قرینه د عهد نه الف لام چې په جمع او په اسم جمع ور داخل شي نو د استغراق او د عموم د پاره وي. مراجح دا دی چې ټول ملائکه ته الله ویلي. بعض علما وایي چې دلته ملائکه الارض مراد ده. بعض وایي چې نه ابلیس ومن كان معه في محاربه الجن، ابلیس الله زمکه تر لګل او د پیریانو د جنگ د پاره او سم ملائکه مور کړی وي. نو دغه ابلیس چې د کوم ملائکه سره وو دغه ملائکه مراد دي. راجح دا ده چې ټول ملائکه مراد دي. الله پاک فرمایي ټول ملائکه ته د ملائکه تفصیل د تبل درس کې کوم نه وخت شو. انی جاعل چې بشک ز چې يم جاعل ګوره جعل تاسو په سلم کې وایي یو جعل بسيط دی بل جعل مؤلف دی. جعل بسيط په معنا د خلق سره دی، جعل مؤلف په معنا د تصویر سره دی. وایي غیز بلا سلم دی لیدل دی کنه دی لیدل ویل دی نه دی. ګوره جعل یو جعل بسيط دی په معنا د خلقون، یو جعل مؤلف دی په معنا د تصویر. جعل که متعدی یو مفعول ته نو دا جعل بسيط دی په معنا د خلق، او جعل که متعدی دو مفعولین ته نو دا جعل مؤلف دی په معنا د تصویر. دلته دواړه احتمال شته. جاعل په معنا د خالق نو جعل مؤلف شو، نه جعل بسيط شو. انی جاعل بشک ز چې خالق پیدا کون کې فی الارض په دې ځمکه کې خلیفتن د خلیفتن دا به مفعول اولی. انی جاعل خلیفتن او فی الارض به د جاعل پورې تعلق لري. ز پیدا کون کې په ځمکه کې خلیفتن د خلیفہ نو جعل بسيط شو. او که جعل مؤلف کوي نو بیا به خلیفتن مفعول اولی او فی الارض دا به ورته مفعول ثانی وي. نو بیا به معنا دی چې انی جاعل ز ګرځون کې خلیفتن د یو خلیفہ فی الارض پزمکه کې. الارض یو ما درته ویلو چې جمع او اسم جمع باقي کې چې کوم الف لام راغلي وي نو هغه چې قرینه د عهد نه نو د عموم او د استغراق د پاره نو د الارض نه ټول ازمکه مراده ده. دا د جمهور علماو قول دی. د ټول ازمکه په نمائندګۍ د ټول ازمکه د خلافت د پاره یو کس پیدا کوم. بعض علما فرمایي چې دلته الارض کې الف لام عهدی ده، ارض مکه ترنه مراده ده. دا په یو مرفوع حدیث کې راغلی دی لیکن دا حدیث صحیح نه دی. راجح قول دا دی چې ټول ازمکه مراده ده. نو ذکر زون کې په دې ازمکه کې خلیفتن د یو خلیفہ. خلیفتن خلیفہ کې تا د مبالغه د پاره ده، یعنی سلسله خلیفتن بعضها عن بعض قرنا بعد قرن. سلسله د خلافت پیدا کوم چې یو به ملکیږي داغه په ځای بل نمائنده کیږي، هغه به ملکیږي او داغه په ځای بل نمائنده کیږي. دا سلسله د خلافت په دې دنیا کې پیدا کوم. قالوا دی ملائکه ورته ویلي اتجعل فيها یا الله پاک ته پیدا کوي یعنی اتخلق فيها. دوی دا خبره تعجبا کړي ده، اعتراضا نه ده کړي. قالوا تعجبا اتجعل فيها یا الله پاک ته پیدا کوي په دې ځمکه کې من يفسد فيها داسې څوک چې هغه په دې ځمکه کې فساد کوي، صغیری ګناهونه بکوي، ويسفك الدماء او کبیره ګناهونه بکوي. نو حذف مغایر ده او یا دا چې عطف د خاص ته په عام. من يفسد فيها چې دوی په فساد کې په ځمکه کې صغیره ګناهونه بکوي او کبیره ګناهونه بکوي. ويسفك الدماء دا یو خاصه نکره ذکر کړه، یو خاص فساد ذکر کړو. عظمت د دې معصیت ته اشاره کوي چې دا ډیره غټه ګناه ده. ويسفك الدماء الدماء انا الف لام عهدی ده. حرام ویني مراد دي، حرام ویني. حلال ویني تو یو عبادت ده. د کافرانو د وینو تو یو عبادت ده، د مرتدینو د وینو تو یو عبادت ده. نو مطلق وینه تو یو فساد نه ده، د حرام ویني تو یو دا فساد ده. نو الف لام عهدی ده الدماء المحرمه. او یا مطلق وینه مراد ده. الف لام چې په جمع ور داخل شي یا په اسم جمع د استغراق او د عموم د پاره. نو دوی هر وینه تو یې لکه داعشی نه حلال ګوري نه حرام ګوري بس صرف قتل کوي. نو يسفك الدماء دوی تو یې ویني. ونحن نسبح بحمدك دا حال د ضمیر د فاعل نه اتجعلو کې. اتجعلو حال دا چې مونږ چې یو نسبح بحمدك مونږ تسبیح وایو ستا بحمدك دا د متلبسین پورې تعلق لري په موضوع د حال کې ده.
په حال کون زمون کې چې متلبس یو استاد حمد سره ونقدس او من تقديس بیانو لکه دا لام د تعلیل د پاره ده متعلق تر نقدسو پورې ده استاد وجنا یا الله پاک استاد تقديس او پاکي بیانو قال اني اعلم ما لا تعلمون الله پاک ورته فرمایل چې بشک زه خبرم زه پويګم ما لا تعلمون په هغه چې تاسو نه پويږئ هغه څه شی ده معصیت ابلیس او طاعت آدم چې تاسو په صف کې به یو کسي هغه به معصیت وکي او دا تاسو چې څوک یادوي چې د اولاد په فساد کې هغه به طاعت کوي آدم علی السلام طاعت وکړو ابلیس معصیت وکړو دویم انی اعلم ما لا تعلمون ز پویګم په هغه څه چې تاسو په نه پویږئ هغه دا چې د دې په اولاد کې به نیک پیغمبران پیدا شي او یا انی اعلم ما لا تعلمون چې هغه ظهور د صفات د الله ده او یا انی اعلم ما لا تعلمون چې انهم یذنبون وانا اغفر لهم زه په هغه څه خبرم چې تاسو په نه خبر چې دوی په ګناهونه کوي او زه به ورته مغفرت کوم ملائکه ته څه پته ولګیدا چې دا به فساد کوي علم الغیب دا خو د الله پاک سره ده تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره ډیر تحقیق دی پکې خو ټیم نشته مختصر جواب درته درکوم ملائکه دا ویلي چې دا به په دې ځمکه کې فساد کوي اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء خطو جی پکې دا چې د خلیفتن دوی دا خبره معلومه کړه خلیفہ چاته وای خلیفہ حاکم ته وای چې د مظلوم انتقام د ظالم نه اخلي دا د خلیفہ ډیوټي ده خلیفہ او بادشاہ د مسلمانانو هم دي ته وای چې د مظلوم انتقام به د ظالم نه اخلي نو دوی په پوه شو د خلیفتن د لفظ نه چیرې د آدم علی السلام په اولاد کې به څه مظلومانی څه به ظالمانی نو د مظلوم انتقام به د ظالم نه د خلیفہ اخلي نو دا فساد به دوی کوي نو اتجعل فيها من يفسد فيها ذکر ویل پوه دویم دا چې په بل روایت کې راځي چې ملائکو چې کله الله پاک ملائکو ته ویلي چې انی جاعل فی الارض خلیفه زه پس مکه کې خلیفہ پیدا کوم نو ملائکو د الله نه تاسو کړو چې ما یکون من تلک الخلیفہ دا خلیفہ به څه کوي نو الله پاک ورته جواب ورکړو چې د دوی اولادونه به د دې خلیفہ هغه به پس مکه کې فساد کوي او وینه بتوي نو چې کله الله ورته دا جمله خبریه پیش کړ الله ورته خبر ورکړو نو ملائکه به ذکر ویلي چې الله ته پکې داسې څوک پیدا کوي چې په دې ځمکه کې فساد کوي او ویني توي نورم پکې تحقیق ډیر دی یو شل جواب خودل دی اوس په اخر سبق دی بعض علما فرمایي چې دوی قیاس کړو ګوره پیره د یو عنصر نه جوړ دی چې نار دی خلقتنی من نار او انسان چې د څلورو عناصرو نه جوړ دی خاور ده وبدي هوا ده ور ده څلور عناصر دي او پیره د یو عنصر نه جوړو نو د یو عنصر والا پسمکه کې فساد وکړو د څلورو عناصر والا چې دا عناصر یو د بل سره تضادم لري عناصر خپل مابین کې سره متضاد دي نو دا په طریقې اوله په دې اسمکه کې فساد کوي نو ملائکه قیاس کړو وعلم آدم الاسماء كلها ورخد الله پاک آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته الاسماء كلها نمونه ټول وعلم آدم الاسماء كلها اسماء د اسماء مراد یا اسماء الله د الله نمونه یا اسماء الاشیاء د اشیاء نمونه ورته الله ورخد یا اسماء المسميات د مسميات نمونه ورته الله ورخد ثم عرضهم على الملائکه بيد نمونه پیش کړ ملائکه ته فقال نو الله پاک دی ملائکه ته ویل چې انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین ما ته خبر راکې په نمونه د دې اشیاء کچرته تاسو رښتینی یې نو فقال انبئونی ملائکه نه مطالبه وکړه چې تاسو د دې مسميات نمونه راته وخایا نو دا په تکلیف به مالا یطاق د کې اعتراض وکي نو جواب دار چې دا تکلیف به مالا یطاق نه ده دا امر د الله تعجیزا ده تکلیفا نه ده انبئونی د ملائکه عجز اخکار کولو نو امر تعجیزا ده او یا اظهار د عجز د دوی ده الله ملائکه ته د ملائکه عجز ورخکار کوي چې تاسو استعداد پتاسو کې استعداد د خلافت نشته نو د دې وجنه ورته وي انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین کتا سرشتنی ای پس کی اشتنی ای مفعول به ورته مقدر ده فيما زعمتم اني لا اخلق خلقا
الا انتم اعلم منه کچرته تاسو رښتینی په دې خبره کې چې زبداسي مخلوق پیدا نکم چې هغه دا غوی علم تاسو نه ډیری عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په یو روایت کې راځي چې ان الملائکه قالوا لا يخلق الله خلقا اكرم عليه منا ولا افضل الله بداسي مخلوق پس مکه کې پیدا نه کی چې زمونږ الله ته ډیر خوخي او زمونږ ډیر بهتري نو الله پاکو فرمایل کتا سو په دې خپل جمله کې رښتینی ای اوس د دې مسمیات او اسما ذکر کړي دا مسمیات او د دې مسمیات نمونه څه دي او یا ان کنتم صادقین فيما زعمتم انکم احق بالاستخلاف کتا سو رښتینی ای په خپل ګمان کې چې تاسو احق بالاستخلاف ای زده دې شیانو نمونه را ذکر کړي ان کنتم صادقین دا شرط ده د کوفیانو په مذهب تقدیم د جزا جایز ده نو انبئونی باسماء هؤلاء دا مخکې ورته جزا ده او د بصریانو په مذهب تقدیم د جزا نه جایز ده نو ورسته ورته بل جزا مقدره ده ان کنتم صادقین فانبئونی کچرته تاسو رښتینی یی نو ما ته خبر راکړئ قالوا سبحانك لا علم لنا نو قالوا دی ملائکه ورته ویلي دا جمله مستأنفه ده په جواب د سوال کې واقع شوې ده لکه سائل چې سوال کړي چې فماذا قالوا اذاک ملائکه په دې وخت کې څه جواب ورکړو چې الله تعالی نه تاسو وکړو نو الله فرمایي چې ملائکه دا جواب ورکړو ملائکه ویلي چې سبحانك د ملائکه د دې جواب نه غرض اعتراف په خپل عجز ده د امر د خلافت نه چې الله پاک بالکل ټیک ده مونږ کې استعداد د خلافت نشته قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا دا ما موصوله د عائد پکې حذف ده الا ما علمتناه مگر هغه چې تام ته دا علم را کړی دی ما موصوله سره د خپل سلینا دا په موضع د رفع کې د بنا بر بدلیت او یا په موضع د نسب کې د بنا بر استثنائیت انك انت العليم الحكيم بشک یا الله پاک ته چې ډیر زیات عالم په اسماء د دې اشیاء او ته حکیمی په فواید د دې اشیاء قال يا آدم الله ورته فرمایل چې یا آدم علیه السلام انبئهم باسمائهم دوی ته خبر ورکړه په نومونو د دې اشیاء فلما انبأهم چې کله آدم علیه السلام دوی ته خبر ورکړو باسمائهم په نومونو د دې اشیاء باسمائهم کې وزد مظهر موضع المضمر لكمال العنایه قال دا جواب د پاره د لما ده فلما انبأهم قال الم اقل لكم الله ورته فرمایل چې آیات سو تمانو ویلي انی اعلم غیب السماوات والارض چې بشک یوازې زه ډیر عالم غیب السماوات والارض په مغیبات د اسمانونو او د زمکو هر غیب چې په اسمانونو کې ده او هر غیب چې په زمکه کې ده دا په نظر سره مونږ ته غیب ده د دې مقابل شهادت ده نو په دې کلام کې ایجاز ده اصل کې دا څه ده انی اعلم غیب السماوات والارض وشهادتهما زه خبردارم په مغیبات د علویات او د سفلویات او په محسوسات د علویات او د سفلویات دا ټول ماته معلوم دي بعض علما د غیب نه خاص غیب مرادي غیب السماوات داو چې آدم علی السلام او حضرت حوا دا غیونه نه خوراک وکړو او غیب د اسمانونو داو غیب د زمکه چې قابل حابل اوجلو واعلم ما تبدون او زه خبردارم په هغه څه باندې چې تاسو ښکارا کوئ وما كنتم تكتمون او هغه چې تاسو پټوي دوی څه ښکارا کړو الله ته دا جمله ښکارا کړو چې اتجعل فيها من يفسد فيها تداسي څوک په دې ځمکه کې پیدا کوي چې هغه په دې ځمکه کې فساد کوي دا جمله ښکارا کړو وما كنتم تكتمون دوی چې کومه جمله پټه کړو هغه دا و چې لا يخلق الله خلقا اكرم عليه منا دا د حسن بصری او د قتاده رحمهم الله قول دی چې ما تبدون مصداق دا چې اتجعل فيها من يفسد فيها او د تکتمون مصداق دا چې لا يخلق الله خلقا اكرم عليه منا او بعض علما فرمایي چې دا اعلم ما تبدون مصداق دا چې ما تبديه الملائکه من الطاعه هغه ملائکه چې کوم شیخ کارا کولو چې هغه طاعت د الله دی وما كنتم تكتمون او هغه چې تاسو پټوي د دې مصداق ما كتمه ابلیس من المعصيه ابلیس لعین چې کوم معصیت پسله کې پټ نیولې نو د مصداق د ما كنتم تكتمون ده دا د عبد الله ابن عباس معنا ده واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس
ابا واستكبر وكان من الكافرين. الله پاک فرمایي هغه وخت واذ قلنا، دا جمله مستأنفه ده، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. واذ دا متعلق تر مقدره پورې ده، تقدیر د عبارت دا ده چې انقادوا اذ قلنا للملائکه اسجدوا، ملائکه انقیاد وکړو چې کله الله ورته امر د سجدي وکړو. د انقادو پورې تعلق لري یا د اطاعو پورې تعلق لري. اطاعوا اذ قلنا للملائکه اسجدوا، او دا انقادو او یا اطاعوا اذ قلنا للملائکه اسجدوا دا جمله په مخکینیو جملو باندې ورعطف ده لقبلی د عطف القسی علی القسینا. مخکې د الله د نعمتونو ذکرو، وفي كل تعداد النعم، دولو کې د الله د نعمتونو ذکر دی. نو عطف القصه على القصه ده. واذ قلنا للملائکه، په دې خو پوه شوي کنه، اخیری ټیم ده، خو خپل نقطې پکې دي. یو اعتراض به درته وکم ځم، دا واذ قلنا ولې په مخکینی ظرف باندې نه ورعطف کوي چې اذ قلنا للملائکه اني جاعل في الارض، واذ قال ربك للملائکه اني جاعل في الارض خلیفه. دا واذ قلنا ولې په هغه مخکې اذ قال باندې نه ورعطف کوي. عطف الظرف على الظرف ولې نه راولو؟ لاختلاف الوقتين. د معطوف او د معطوف علیه وقت یو وي او دلته وختونه بدل دي. هغه وخت ډیر مخکې تیر شو او دا ډیر رستنی وخت خبره ده. هغه د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکینی خبره وه او دا رستنی خبره ده. نو د ظرفینو د وقتینو په مابین کې اختلاف دی، لدې وجه نه عطف الظرف على الظرف نه راولو. نو واذ قلنا، نو ځکه موږ انقاد مقدر کړو، اطاع مقدر کړو، او عطف القصه على القصه کړو. واذ قلنا للملائکه، یاد که هغه وخت چې فرمایل الله پاک فرمای موږ ملائکو ته اسجدوا چې تاسو سجده وکړئ. سجده څه ته وایي؟ التذلل مع الانخفاض بانحناء وغيره. تذلل کول، ځان ذلیل کول سره د ټیټېدو نه، ځان ذلیل کی سره د ټیټېدو نه، دې ته په لغت کې سجده وایي. او په اصطلاح کې وضع الجبهه على قصد العبادت، تندې په ځمکه کې خودل په قصد د عبادت باندې، دې ته سجده وایي. نو دلته الله پاک ملائکو ته ویلي چې اسجدوا لآدم، آدم علیه السلام ته سجده وکړي. نو بعض علما فرمایي چې شرعي سجده ترې نه مراده ده، او آدم علیه السلام صرف قبله وه. شرعي سجده وکړي، تعظیمي سجده نه، عبادتي سجده مراده ده. تاسو عبادتي سجده وکړي لآدم، چاته؟ آدم علیه السلام قبله ده، لکه سجدت للکعبه، کعبې ته مې سجده وکړه. کعبه صرف قبله ده، نو سجده الله ته شوې ده. نو یا د دینه عبادتي سجده مراده ده، او آدم علیه السلام قبله ده. راجح دا ده چې دلته تعظیمي سجده مراده ده. دا سجده په دوه قسمه ده، یو د عبادت او بل د تعظیم. د عبادت سجده چې ده شرک دی غیر الله ته، او دا په هیڅ دین کې نه ده جایزه شوې. او دا د تعظیم سجده چې ده دا په تیرو امتونو کې جایزه وه، او زمونږ په دین کې دا حرامه ده. نو زمونږ په دین کې د عبادت سجده شرک دی، او د تعظیم سجده ګناه کبیره ده، حرامه ده. پوه شو په خبره؟ او په تیرو دینونو کې د عبادت سجده خو شرک او د تعظیم سجده چې ودا جایزه وه. نو آدم علیه السلام ته ملائکو د تعظیم سجده وکړه، یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته سجده وکړه. په دې اوله توجیه باندې اعتراض واردېږي چې آدم علیه السلام قبله وه. نو په دې اعتراض واردېږي چې آدم علیه السلام قبله وه او دا سجده عبادتي وه الله ته، آدم علیه السلام صرف قبله وه، نو به ابلیس ولې دا سجده نه کوله؟ ساجد خو د قبلې نه بهتري. ته چې کعبې ته سجده کوي نو د کعبې نه ته بهتري. نو ابلیس به د قبلې ته سجده کړې وه د آدم علیه السلام ته، نو به ولې ویلي چې هذا الذي کرمت علی، تا خو ما ته آدم علیه السلام باندې ما ته فضیلت راکړو. آدم علیه السلام خو صرف قبله او قبله د ساجد نه بهتره نه، ساجد د قبلې نه بهتري. نو شیطان څنګه وایي چې هذا الذي کرمت علی، دا دې په ما باندې بهتر وګرځولو. تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا مسله خو ما ته معلومه ده، نو کېدای شي شیطان ته نه و معلومه ده. د شیطان په خیال کې به دا وه چې یاره د ساجد نه کعبه بهتره ده، نو زه د کعبې ته سجده نه کوم آدم علیه السلام ته. سجده خو الله ته ده، خو د کعبې په طرف د آدم علیه السلام په طرف نه کوم.
ځکه قبله دا د ساجد نه بهتره کېدای شي د شیطان په خیال کې مسله بل حق اسوا حقیقت د مسلې باندې نو خبر. دویم دا دی چې شیطان ډیر زور فلسفي دی خبرو پدې چې د کعبه نه ساجد بهتري خدا رزل پدې ډارېدو دا خبره کوله چې هاذا الذي کرمت علی دا د قبله کړه زدي ولې قبله نه کړم زدي پدې کې نیولې چې دا دی ولې قبله کړه او زدي ولې نه قبله کولم. دو توجیهات شوخه سجده عبادتیه ده او آدم علیه السلام قبله ده. دویم شابسي سجده د عبادت نه ده سجده د تعظیم د آدم علیه السلام ته شوې ده. دریم ده چې دلته د سجدې نه معنا لغوي مراده ده په سجده به اعتبار المعنى اللغوي پاږي کې د تندې کې خودل پزمکه باندې نه بلکې خالی تذلل او انقیادی اسجدوا لآدم التابعدار د آدم علیه السلام شي نو معنا لغوي د سجدې مراده ده چې خالی تذلل او انقیاد پکې وي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ سید قریش بابا نه دلته مې یو نقطه لیکلې ده او هغه به په کوم تفسیر حواله ورکړې ده په معنا غو تفسیر ورکته هغه داسې ویلي چې دلته سله حسب ده وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِي سُجْدَةَ الشُّكْرِ ما ته سجده وکي سجده د شکر لآدم لام د تعلیل د پاره ده ځکه چې ما آدم علی السلام پیدا کړی دا علت د پاره د سجده ده نور مسجد له دلته مقدر ده وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِي سُجْدَةَ الشُّكْرِ ما ته سجده د شکر وکي الله وایي ما ته سجده د شکر ولي وکي لآدم یعنی لتخلیق آدم ځکه چې ما آدم علیه السلام پیدا کړ. فسجدوا الا ابلیس الله پاک فرمای لآدم آدم علیه السلام ته سجده وکي فسجدوا دلته الله پاک فا ذکر کړه فا د پاره د تعقیب مع الوصل ده چې څنګه الله حکم وکړو ملائکه سجده وکړه بالکل ټیل ماټیل پکې ونه کړو تقلید وکړو. تقلید هم دې ته وایي چې مطالبه د دلیل ونه کې على الاعتماد حکم مانی دا الله حکم داری کومانو سجده وکړه. فسجدوا الا ابلیس مگر دغه و به سجده ونه کړه د مطالبه د دلیل شروع په دې کوش اول غیر مقلد سرفراز خان صدر رحمه الله فرمایي چې اول غیر مقلد چې وغه شیطانو وجدا و چې یو تقلید دی بل عدم تقلید دی اعتماد ته تقلید وایي او عدم اعتماد ته غیر عدم تقلید وایي. اعتماد ته تقلید وایي چې د یو مجتهد پر راهنمایي کې په دین عملو کې او مطالبه د دلیل ونه کې اعتماد وکړي دې ته وایي تقلید او ترک الاعتماد ته عدم تقلید وایي. د اعتماد ونه کړو د ابلیس نو اول غیر مقلد ابلیسو الا ابلیس د چونو چرا شروع کړه مطالبه د دلایل شروع کړه نو الا ابلیس چې ده اسم عجمی اعجمی لفظ ده عربي لفظ نه ده د زجاج پرایا غیر منصرف ده یو پکې علمیت ده بل پکې عجمه ده وزن د فعلیل ده فعلیل ابلیس نو یو قول پکې دا چې دا عجمی صيغه ده عجمی لفظ ده. دویم قول پکې دا چې دا عربي لفظ ده دا د ابو عبیده قول ده د ابلاس نه مشتق ده. ابلاس معنا ده الابعاد من الخير د خیر نه لري کېدل یا د ابلاس معنا ده اليأس من رحمت الله د الله د رحمت نه امید کېدل. نو بیا د دې وزن چې ده د مفعول وزن ده بیا هم غیر منصرف ده بیا د عدم انصراف وجه دا چې عربي کې نو علامت خو پکې راغی بل سبب د عدم انصراف پکې نشته نو بیا به داسې و چې دا غیر منصرف د دې وجه نه ده چې لکونه لا نظیر له فی الاسماء د بل نظیر په اسماء کې نشته ځکه غیر منصرف دی یا د دې وجه نه غیر منصرف دی چې مشابه دی د اسماء عجمی او سره. بیا د ابلیس ملائکه وا او کفیره و نو بعض علما فرمایي چې دا ملائکه وا او د ملائکی والی د پاره دلیل دار چې په دې آیات کریمه کې استثناء راغله فسجدوا الا ابلیس او استثناء په دې دلالت کوي چې د ما بعد د ما قبل د جنس نه دی نو دا ابلیس د ملائکو د جنس نه دی. یو دلیل دار چې دا ملائکه وا. دویم دلیل دار چې دا ملائکه د دې وجه نه وا چې دا په هیڅ حدیث او په آیات کې نه دی راغلی چې الله پاک پیریانو تم امر د سجدي کړو. امر د سجدي یوازې ملائکو ته راغلی نو چې ملائکو ته امر د سجدي راغلی او شیطان ملائکه نشي نو چې ملائکه نشي خو ته امر د سجدي نه دی شوی
نو چې امر د سجدي نه دی شوی نو بیا د ابا واستكبر څه معنا ده چې انکار وکړو د سجدي نه بیا خو انکار متصور نه دی نو معلومیږي دا چې د امر د سجدي شوی دی او امر د سجدي ملائکه ته نو د ملائکه ده بل دلیل دا دی چې ملائکه ټول معصوم نه دي په دې اعتراض راځي چې دا ملائکه شنو بیا خو د ګناه وکړه او ملائکه خو معصوم دي نو دوی قول ولا جواب کې چې ټول ملائکه نه دي معصوم بعضي معصوم دي او بعضي غیر معصوم دي او یا دا چې د ګناه وکړه ملائکه معصوم دي خو تر څو چې په صفاتو د ملکوتیت باندې پاتې وي او چې کله صفات د ملکوتیت ترې نه سلب شي او جامه د شیطانیت ورته واغوستل شي نو بیا دا ګناه کوي نو دی ابلیس تر څو چې پکې صفات د ملائکه وو حقیقت د ملکوتیت پکې وو تر هغه ګناه نه کوله خو چې کله الله پاک ترې نه صفات د ملکوتیت لري کړو نو به ګناه وکړه نو بعض علما وایي چې دا ملائکه وو حتی روح المانی تقریبا دې طرف ته ترجیح ورکړي دا چې دا ملائکه وو راجح دا دی چې دا ملائکه نه و بلکې دا جنو ځکه الله پاک په قران کریم کې په خپل فرمایي الا ابلیس کان من الجن مگر ابلیس سجده ونه کړه الله پاک په خپل وایي کان من الجن دا د جن د پیریانو نو دویمه دا ده چې الملائکه لا یستكبرون ملائکه تکبر نه کوي الف لام په جمع په اسم جمع چې ور داخل شونه د استغراق او د عموم د پاره على الاستغراق والعموم ملائکه ګنا نه کوي دلته الله مطلق ذکر کړی ده بل دا چې ملائکه د نور نه پیدا دي او شیطان په خپل وی خلقتنی من نار یا الله پاک زه په دې د اور نه پیدا کړم نو راجح دا چې دا ملائکه نه و بلکې دا پیریو هوس چې پیریو نو دته خو امر د سجدي نه شوی نو چې امر د سجدي ورته نه دی شوی نو انکار د سجدي نه څه معنا نو دلته معرف القرآن لیکلی دي چې اصل کې امر د سجدي ټولي دنیا ته شوی څومره ژوندې مخلوق چې د ټولو ته امر د سجدي شوی خو الله ذکر د ملائکه د دې وجه نه کړی دی چې په هغه وخت کې اشرف المخلوقات ملائکه لکه په دې قرآن کریم کې یا په احادیثو کې د مذکر ته صيغه د خطاب مستعمليږي سړی ته حکم کیږي خزت پردن پکې داخليږي انسان ته حکم کیږي پیره پکې تردن داخليږي هغه وخت کې ملائکه ته صراحتا حکم کېدو او جنیات پکې تردن داخلي ده نو ټول دنیا ته امر د سجده وو فسجدوا الا ابلیس دې ټول سجده وکړه مگر ابلیس لعین ونه کړه ابا دا ابا جمله مستأنفه ده په موضع د نسب کې د بنا بر حالیت یعنی ابیا مستكبرا نه یا خدا جمله مستأنفه ده الا ابلیس سجده ونه کړه نو بیا څه چلو شو نو الله فرمای ابا جمله مستأنفه شو دویم دا چې جمله مستأنفه نه ده بلکې په موضع الحال کې ده یعنی ابیا مستكبرا ابا په معنا د ابیا واستكبر په معنا د مستكبرا ابا واستكبر استكبار په معنا د تکبر ده یعنی استفعال په معنا د تفاعل ده تکبر او استکبار کې بعض علما فرق کوي تکبر دی ته چې ان ير الشخص نفسه اکبر من غیره چې یو سړی خپل ځان د بل چا نه لوی ښکاري او استکبار طلب ذالک د دې مطالبه ته وایي نو الله فرمای ابا واستكبر ابای مخکې ذکر کړه ځکه دا د احوال ظاهره ونه ده او استکبار وروسته ذکر کړو ځکه دا د احوال نفسانیه ونه ده یو نفسي صفت ده هغه په ځل کې یو ظاهري صفت ده نو ابای مخکې ذکر کړو واستكبر وروسته ذکر کړو وکانا من الکافرین الله پاک فرمای وکانا من الکافرین او د کافرانو نو د کافرانو نو ولیو باستقباحه امر الله چې د الله امر قبیح وګڼلو لا بترکه الواجب دا د معتزله او د خوارجو د لپاره دلیل نه دی هغه مرتکب د کبیره کافر دی د واجب تارک کافر دی الله امر د سجدي ورته وکړو نو سجده فرض شو د سجده ونه کړه تارک د فرض شو تارک د فرض ته الله کافر ویل دی نو دته د دې وجنه کافر نه ویل چې د تارک د فرض دی بلکې دته کافر د دې وجنه ویل دی چې باستقباحه امر الله د الله امر قبیح وګڼلو یو تارک دی بل مستخف دی سپک ګڼل کېږي وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة من قويل آدم عليه السلام اسكن أوسيغ أنت اسكن
وزوجك دا وزوجك حتف دې په اسكن واذا عطف على الضمير المرفوع المتصل اكد بمنفصل نو انت ورته تاکید ده اسكن انت وزوجك الجنه اوسیګه ته استا بي بچ دا په جنت کې اوسیږي د دې جنت نه کم جنت مراد ده راجح دا چې دار الثواب للمؤمنين هغه معهود جنت ترنه مراد ده چې مؤمنانو ته الله پاک د ثواب او د جزاء د لپاره تیار کړی دی دا معهود جنت ترنه مراد ده دا د اهل سنت او عقیده ده او معتزله او ابو مسلم اصفهاني وای چې نه دا د زمکی یو بل باغ الله ترنه تعبیر په جنت باندې کړی دی دا باغ الله په دې زمکه کې پیدا کړی د امتحان لپاره وکانه بستانا فی الارض بین فارس و کرمان د فارس او د کرمان په مابین کې او بعض علماوی په عدن کې څوک په فلسطین کې نو بهر تقدیر پس مکه کې یو باغ بیا د دې باغ نه الله دې را کوز کړو وجه دا ده چې د یویز مکه نه بل مکه ته تللم خلق د دې په عرف کې تعبیر په کوزیدو باندې کې لکه اهبطوا مصر او دا ممکن ده چې دا باغ الله په یو چت ځای کې جوړ کړو دا معتزله دلیل وای دلیل دا ده چې الله پاک آدم علی السلام پس مکه کې جوړ کړو دې په کوم روایت کې نه دی راغلی چې الله اسمان ته جنت ته اوچت کړو دا رنګ ده هغه جنت په باره کې راځي چې وما هم بمخرجین دا غینه بڅوکوزی نام بل دا چې هغه جنت چې دارو تکلیف نه ده او آدم علی السلام پاغي کې مکلف شو روح المانی وی والاحوط الكف عن تعینها احتیاط دار چې پدې کې توقف وکړي چې دا کم جنتو لیکن معرف القرآن او نور محدثین ابن کثیر وی چې نه دا متعارف جنتو د دې جنت چې کوم صفات ذکر شوې دي چې الله تظمأ فيها ولا تعرى دا ټول صفات چې دي دا د هغه متعارف جنت دي چې کوم دار الثواب للمؤمنین دي نو هغه جنت ترې مراد دی وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها اصل کې او کلا ده اوله حمزه د وصل د پاره ده او دویمه حمزه فا د کلمې ده دوړه حمزه حذف شوې لکثرت الاستعمال وكلا منها یعنی من متامعها د دې د خوراکونو نه تاسو خوراکو کوي رغدن مفعول مطلق د پاره د کلا ده یعنی اکلا رغدن او یا رغدن حال واقع شوی ده یعنی راغیدین په حال کون تاسو کې چې تاسو پراخه خورون کیي حيث شئتما پراخه خورون کیي حيث دا ظرف مکان ده او مبهم ده لازم الظرفیت ده ولا تكون ظرف زمان ظرف زمان د پر حيثون استعماليږي خلافا للاخفش ولا يجزم بها دون ما حيث سره چې ما نه نو جزم ور باندې نه راځي مفرد ته نه مضاف کیږي په اخر کې درې وړ حرکات راتلی شي نو الله پاک فرمای وکلا منها رغدا فراخ خوراک وکړي حيث شئتما چې په کوم ځای کې خوخی حيث شئتما چې په کوم ځای کې مخوخی دا متعلق تر کلا پورې شو په خبره باندې کوم کلا حيث شئتما کوم ځای کې چې خوري الته خوري د اسكن پورې به تعلق نه ورکوي چې اسكن حيث شئتما کوم ځای کې چې وسیږي الته وسیږي ولعموم د امکنو دا د دینه مستفاد د چې اسكن انت وزوجك الجنه الجنتين مفعول به کړو نو ځکه تعمیم د امکنو راغی چې د جنت په هر ځای کې وسیدې شي نو تعمیم د امکنو د مفعولیت د الجنتن راغلی دی نو دلته تعمیم د امکنو نه دی بلکې تعمیم د سکون دی اسكن نه تعمیم د کلا دی تعمیم د عقل دی چې په کوم ځای کې خوري الته خوري او چې په کوم ځای کې وسیږي الته وسیږي حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره او من ازدیکیږي دی ونیتا دا د څه شو نه و نوره المانی ابن کثیر وی ابهم ما ابهمه الله الله پاک تعین نه کړی چې دا د څه شو نه و نو بس تاسو تعین مکوئ حدیث کې نه دی راغلی او آیات کې نه دی راغلی چې دا د څه شو نه و بعض علما وی د غنم او څوک د انګور و خو آیات او صحیح حدیث کې د دې څه تعین نشته فتكون من الظالمين فتكون يا مجزوم ده په حذف دنونه عطف ده په تقربا لا تقربا او لا تكون من الظالمين او یا منصوب ده جواب د پاره ده نه ده لا تقربا ولا لا تقربا ځکه چې باب تاسو د ظالمانو نشئ فازلهما الشيطان نو الله پاک فرمای فازلهما یعنی حملهما على الذله عنها حملهما شیطان باعث کړ دوی په خویولو باندې
فازلهم الشیطان وخویول دوی لره شیطان دوی وخویول عنها یعنی عن الشجرة عند التعلیل د پاره ده په سبب د دی ونی عنها هذا من چاته راځي کې شجرې ته او عند التعلیل د پاره په سبب د دی ونی دوی دوکه کړو دا یو معنا ده ازلهما وخویول دوکه کړو عنها یعنی عن الشجرة یعنی بسبب الشجرة په سبب د ونی دویم د ازلهما معنا ده ازلهما یعنی اذهبهما بوتلی وکړه په دې دواړو عنها به هذا من جنت تراجی کوي د جنت نه الله شیطان دوی د جنت نه بوتل فازله په دې خو پښه ازلهما که په معنا د خویول سره کوي نو عن هذا من بچا تراجی شجریت او عن بد التعلیل د پاره دوی وخویول په سبب د ونی او که ازل په معنا د اذهب سره کوي بوتلی وکړه په دوی نو بیا به عن هذا من جنت تراجی کوي د دې جنت نه بوتل د جنت نه وېستل څنګه د جنت نه وېستل راجح قول پکې دا ده چې دخل الجنه ابتلاء لآدم وحوا شیطان جنت ته نه وته الله ورته اجازه ورکړو دا الله چې اجازه ورنکي کافر نشي تلو چې الله اجازه ورکي بیتلی شي نو الله ورته اجازه ورکړو دا جنت ته نه وته د آدم علیه السلام او د حوا بیبي د ابتلاء او د امتحان د پاره دویم قول پکې دا دی چې دا د دروازې سره ودرېدو او آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها ته आवाज وکړو هغه دروازې ته ورته نږدې شو نو الته ورته وسوسه واچوله بعض علماء تمثل بصوره دابه فدخل ولم يعرفه الخزنه د یو څاروي په شکل ځان جوړ کړو د جنت پیرادارانو ونه پیژندو جنت ته نه وته بعض علماء چې نه ارسل بعض اتباعه الیهما خپل بعض پیروانی آدم علیه السلام او بیبي حوا ته ورولېږل یو روایت کې دا راځي هما يتفرجان فی الجنه دوی په جنت کې چکر لګولو آدم علیه السلام او بیبي حوا نو چې دې دوړ په جنت کې چکر لګولو نو یو طاووس ولیدلو حضرت حوا ورته ورنږدې شو نو شیطان د طاووس په شکل کې جنت ته وایتلو نو آدم علیه السلام ورپسې شو نو به ورته وسوسه واچوله خو لیکن دا روایت خوندور نه دی چې شیطان د ځان نه طاووس جوړ کړو دا د صوفیه کرامو قول دی او هغه د طاووس تعبیر د شهوت نه کوي تعبیر په طاووس کې مطلب شهوتي یعنی آدم علیه السلام کې شهوتو لدی وجنا شیطان په قادر شو چې گمراهي نورم په ډېر اقوال دي څو کوئی د سره علم مسمریزم او د لوري نه مرته وسوسه اچولې شو فاخرجهما نو دا دوړ رويستل مما كان فيه دا هغه سنه چې دوی په کوم نعمتونو کې وو فاخرجهما مما كان فيه نو شیطان ورته ویل چې الله پاک ته د دې خاص بوټي نه منع کړي د دې نوع نه منع کړي نو نوع ور باندې وخوړه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو الله پاک فرمایي چې ما دوی ته ویلم وقلنا اهبطوا وقلنا ما ورته ویل چې اهبطوا صيغه د امر ده تاسو کوشل دا صيغه د امر مقیده ده په عداوت بعضكم لبعض عدو نو اوس دلته اعتراض راځي اهبطوا تاسو کوشئ بعضكم لبعض عدو په داسې حالت کې چې یو د بل لپاره دشمنان وي نو دا عداوت معمول به شو ګوره اجعلوا صيغه د امر ده او مقیده بالعداوت شو نو عداوت معمول به شو صحیح شو حالانکه عداوت خو معمول به نه ده تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا عداوت امر تبعی ده عداوت چې امر تبعی ده امور تبعیه چې غیر مکلف بها وي دلته الله ذکر د عداوت ته دی وجنه کړی دی چې دا یو امر تبعی ده امر تبعی چې وي دا مکلف بها نه نو عداوت مکلف بها نه ده دویم دا چې کدا عداوت مکلف بها شي نو دا تکلیف بیا په نظر سره اسباب د دې عداوت ته ده یو عداوت ته بل اسباب د عداوت دي اسباب د عداوت د مال او جاه راجح دا دی چې دا امر تکوینی دی تشریعی نه دی په دې کې د سره تکلیف نشته اهبطوا بعضكم لبعض عدو دا خو تکوینی امر دی دا خو تکلیفي امر نه دی
اهبطوا الله پاک فرمای تاسو کوشئ داسې حال کې چې بعضکم لبعض عدو بعض استاسو به د بعضو د پاره دشمنان یو بل جواب هم کولی شي بعضکم مبتدا ده لبعض دا ورته خبر ده دا مبتدا سره د خپل خبر نه کدا حال کوي نو حال قیدی نو اهبطوا دا صيغه د امر شو او قید مرته راغلو نو دا قید معمول به شو او کدا بعضکم لبعض عدو مبتدا او خبر کوي او حال نه کوي بلکې جمله مستأنفه کوي نو دا به قید نه کیږي نو بیا معمول به نه جوړیږي بعضکم لبعض عدو الله پاک فرمای بعض استاسو به د بعضو د پاره دشمنانی بعضکم مبتدا ده بعضو د کلو په شان باندې لازم الاضافت ده ولا تدخل عليه اللام لام په نه داخليږي په دې بعضو البعضون ملکيږي ويعود عليه ضمير مفردا ومجموعا ضمير مفرد او ضمير مجموع دواړه ورته راځي کیږي اهبطوا الله ضمير د جمع ذکر کړو دلته خو کسان دوه نو دا تسنیه د ضمیر لتنزیل دا جمع د ضمیر لتنزیلهما منزله البشر كلهم دا دو کسان د ټولو انسانانو په مرتبه کې نازل کړي دي ځکه ورسته ډیر اولاد پیدا کیږي نو لتنزیلهما منزله البشر كلهم عبد الله ابن عباس فرمایي چې نه دلته حقیقت د جمع ده اهبطوا درې کسو آدم علیه السلام حوا رضی الله عنها او ابلیس اهبطوا بعضكم لبعض عدو لبعض دا متعلق تر رست عدوون پورې ده چې بعض استاسو به د بعض نور د پاره دشمنانی ولکم فی الارض مستقر او استاسو د پاره به په دې ځمکه کې مستقر زید اوسیدوي ومتاع او نفع به الى حين تر یو وخت پورې نو الى حين ګوره مستقر دا مبتدا ده او خبر د مخک لکم فی الارض ده ومستقر ومتاع الى حين لكم اغلكم مخک خبر ده نو مستقر مبتدا ده خبر لكم ده ومتاع الى حين دا الى حين د متاع پورې تعلق لري متاع به تر یو ټیم پورې فتلقى آدم من ربه كلمات نذكر آدم عليه السلام فتلقى آدم ذكر آدم عليه السلام من ربه د خپل ربنا دا من ربه دا حال ده د کلمات نورست کلمات ذکر شوی ده فتلقى كلمات کائنات من ربه اصل کی صفت نکری چې مقدم شو دا غینه حال جوړیږي ذکر آدم علیه السلام د خپل رب نه کلمات یو څو کلمات په دې کې ډېر استعارات کې خو ځټه مخیر دی به بل ځکه بیان د خپل رب نه یو څو کلمات ذکر هغه کلمات دا چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا کلمات ذکر فتاب عليه د توبې نسبت چې الله ته وشي نو په معنا د قبلولو د توبې سره وي الله د توبه قبول کړه انه هو التواب الرحيم بشک الله پاک چې ډیر زیات توبه قبلون کې او مهربان دی قلنا دا تاکید د پاره د مخ کې قلنا دی وقلنا اهبطوا نو قلنا نو دا فصل لوجه د کمال اتصال نه دی قلنا اهبطوا الله فرمای ما دوی ته ویل چې تاسو کوشئ قلنا اهبطوا منها جميعا تاسو کوشئ د جنت نه جميعا د حال د فاعل د اهبطون په داسې حال کې چې تاسو ټول د جنت نه کوشئ فاما دا اما چې د مرکب دی د ان شرطیه او د مای زائده نه فاما نو کچرته یاتینکم راغلو تاسو ته مني زما د جانب نه دا مني د یاتینکم پورې تعلق لري که زما د جانب نه در تراغلو هدن د هدایت مصداق د کتاب الله د الله کتاب یا د هدن مصداق د التوفیق للهدایه او یا د هدن مصداق د الرسل پیغمبران در تراغلو نو که زما د جانب نه الله پاک فرمایي تاسو ته هدایت راغلو فمن تبع هدایم نو چا چې اتباع پیروي وکړه هدايه زما د هدایت زما د هادي کتاب فلا خوف عليهم نو نه به په دوی باندې ویر حالن ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن مراد رنا دوام الانتفاع لانتفاء الدوام والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الله فرمای هغه کسان چې غوي کافران دي کفر کړي دي وکذبوا بآیاتنا
او تکذیب کړي دي زما په آیتونو باندې وکذبوا بآیاتنا زما په آیتونو باندې تکذیب کړي دي د آیات مصداق یا الکتب المنزله نازل شوی کتابونه دي یا د آیاتنا مصداق پیغمبران دي یا د آیاتنا مصداق قرآن دي راجح دا دی چې آیاتنا نه مراد الکتب المنزله ځکه صيغه د جمع ذکر کړي اولئک اصحاب النار الله فرمایي دا خلق چې دي دا ملازم دي د اور سره خوندان د اور دي هم فيها خالدون دوی په دې اور کې د همیشه د پاره ان لا يخرجون منها ولا يموتون فيها نبد جهنم نوزي او نب په جهنم کې مړ کیږي نو دوی په جهنم کې همیشه اوس د جهنم باندې فنا راځي کنه راځي بعض خلک په ابن عربي رحمه الله باندې اعتراض کوي چې دې په دې قائل دي چې ورځ به داسې راشي چې په جهنم به فنا راشي خو ان شاء الله چې دا خبره به ثبات وکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت ثبات راتلك الجنيه